أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. نانی درس کو ان شاء اللہ العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 4 آیات نمبر 29-30 دو آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت نو ما قبل سره ربط او مناسبت دا دی چې دینه مخکې آیات نمبر 28 پورې د مشرکانو چې نو د هغوی ذکر وشو او د هغوی سره د جهاد کولو چې نو هغه تذکره وشوله. اوس په دې آیات کې الله جل جلاله د اهل کتاب سره د جهاد کولو چې نو د هغوی حکم ذکر کوي. ځکه چې نو هغه بعضې خلکو په ذهن کې دا راتلل چې اهل کتاب دوی خو هم ځان ته مسلمانان وي، الله باندې ایمان لري، په ورځ د آخرت باندې ایمان لري، نو چې کله د اهل کتاب یهود او نصارا دوی چې نو هغه په الله ایمان لري، په ورځ د آخرت باندې ایمان لري، نو آیت د دې سره به قتال چې نو هغه جایز وي. نو الله جل جلاله د آیات راولېږو د مسلمانانو زړونو نه هغه شک او شبهه ختم کړله چې او د دې سره چې نو هغه جهاد دا جایز دی، ځکه دوی مؤمنان نه دي، دوی په شان چې نو هغه د مسلمانانو د حضور د امت په شان څنګه چې دوی مؤمنان دي نو دغه شانته دوی مؤمنان مسلمانان چې نو هغه نه دي. نو دې آیات کې وس د هغوی دغه تذکره کېږي. الله وایي قاتل الذین لا یؤمنون، تاسو جهاد چې نو هغه وکړئ د هغې کسانو سره چې د هغوی ایمان نه راوړي په الله باندې، ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د آخرت باندې، ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله او دوی حرام نه ګڼي هغه چې کم حرام کړي دی الله پاک او د هغه رسول. نو اوس دې نه معلومه دا شوله دا مسله چې نو هغه دې په سمجھ کې راله چې کم شی الله جل جلاله چې نو هغه حرام کړی په نص قطعي په قرآن په آیات سره او یا د الله پیغمبر حدیث متواتره سره چې نو د هغې حرمت ذکر شوی وي او بیا دغه شی چې نو هغه څوک حلال وګڼي دا سړی چې نو هغه کافر شو. یوازې ګناه نه دی، د ګناه سره سره دا سړی چې نو هغه د ایمان نه هم خارج شولو. یا کم شي چې نو الله پاک حلال کړی، الله پیغمبر چې نو هغه حلال ګڼلی او یو سړی چې نو هغه څه کوي حرام کې د خپل طرف نه چې نو هغه حرام کې د هغې د حرمت قول وکړي، نو دا سړی چې نو هغه صرف ګنهګار نه بلکې د ایمان نه هم خارج شو. نو دی هم د خپل ځان نه چې نو هغه تحلیل او تحریم چې نو هغه حکم لګوي. تحلیل او تحریم حکم دا د الله جل جلاله خاصه ده، د مخلوق چې نو هغه نه ده. نو ځکه الله وی ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق او دی نه قبل دین حق. دین حق نه مراد چې نو هغه اسلام دی، نو دی دین حق چې نو هغه اسلام دا نه قبلی. من الذين اوتوا الكتاب دا کسان چې دا هغوی ته کتاب ورکړی شوی، څنګه چې مکه مکرمه کې عربو کې چې نو هغه څوک کافر مشرکان ډېر ول، نو دغه شانتي دویم نمبر باندې یهود چې نو هغه ډېر ولو او دریم نمبر باندې چې نو هغه نصارا ولو، څلورم نمبر باندې چې نو صابئین او بیا دغه شانتي مجوسیان دا چې نو هغه په دغه ځمکه. نو ځکه دلته تذکره چې نو هغه د چا وشوله اوتل کتاب، آی کسان چې د هغوی ته کتاب ورکړی شوی یهود او نصارا، حتی یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون، تر دې چې دوی چې نو هغه جزیه ورکړي د هر یو کس په خپل لاس باندې او دوی وي ذلیله. اوس جزیه حکم چې نو هغه د څنګه دی مال چې نو هغه جزیه نو وایي چې نو هغه جزیه ټیکس دا هغې مال ته ویلی کېږي کم چې نو هغه د مسلمانانو فوج د هغې په مصارف او د هغې په دفاع باندې چې نو هغه لګي او د کافر نه اخیستلی کېږي، نو دې ته ویلی کېږي جزیه. اوس دا جزیه د کافر نه اخیستل
دا د دې سره څه ظلم نه دی بلکې دوی ته چې نو هغه د ایمان چې نو هغه پیشکش وشي او بیا چې کله دوی ایمان قبول نکي نو دویم نمبر بیا دوی سره حکم دا دی چې تاسو به اوس جزیه ورکوئ ځکه دوی هم اسلامي ملک کې حکومت کې چې نو هغه پاتې کېږي بیا د هغوی د طرفه دوی د چې نو هغه په تجارت او کاروبار دغه شان د دوی د نفسونو د دې حفاظت ورته حاصل دی نو چې کله د هغوی د دوی د کاروبار د دوی د ځمکې د دوی د نفسونو حفاظت کوي نو د هغې په حفاظت په بدل کې دوی به هم څه عوض چې نو هغه ورکوي دا د اسلام بدل نه دی دا د دوی د هغې حفاظت چې نو د هغې بدل نه نو په دغه وجه باندې دوی نه به جزیه چې نو هغه اخیستلی کېږي لکه څنګه چې د مسلمانانو نه چې نو هغه زکات اخیستلی کېږي بیا دا جزیه چې نو هغه به څومره نو جزیه د دونه چې نو هغه کوم اخیستلی کېږي نو په کال کې سالانه د مالدار سړي نه چې نو هغه به 48 چې نو هغه درهم اخیستلی کېږي متوسط سړي نه چې نو هغه نه به 2400 او ادنا درجې سړي نه چې نو هغه نه به اخیستلی کېږي 12 درهم نو سالانه چې نو هغه د دغه حساب وکړی شي دا هیڅ هم نه دی 48 24 او 12 نو اعلی درجه سړی نه مالدار نه به 4800 درمیانه چې نو هغه نه به متوسط نه 2400 او کم درجه فقیر نه هغه نه چې نو هغه 12 درهم دا سالانه اخیستلی کېږي بیا به دا کې هم کتلی شي نو د ښځې نه به نو هغه جزیه نه اخیستلی کېږي څومره چې هم ښځې دي د هغوی نه به نه اخیستلی کېږي ماشومانان نه چې نو هغه به نه اخیستلی کېږي بوډاګان نه چې نو هغه به نه اخیستلی کېږي د دوی چې کم دیني پیشواګان وي د هغې نه به نو هغه نه اخیستلی کېږي دا به صرف د هغې کسان نه اخیستلی کېږي چې کم ځوانان وي او کار کسب باندې چې نو قدرت او طاقت ورته حاصل وي نو که چېرته دا د اسلام په بدل کې وي نو بیا په کار دی چې نو هغه د ښځو نه هم اخیستلی کېدی بوډاګان نه هم اخیستلی کېدی دیني پیشواګان نه هم اخیستلی کېدی ماشومان نه هم اخیستلی کېږي نو دا دغې نه دي اخلي د څه دپاره وهم عن ید وهم صاغرون ځوانان نه به اخیستلی کېږي او دغه شانته چې نو هغه د دې دپاره چې دوی ذلیل په دې د چې نو هغه همت نه کېږي دوی به اسلامي حکومت مسلمانانو قانون ته چې نو هغه غوړک دي او اخیستلی کېږي به څنګه این یدین دا به په طور د چاندې د دوی نه اخیستلی کېږي بلکې دا به په طور د غلبې د دوی نه اخیستلی کېږي مسلمان چې نو هغه به غالب په دوی باندې او هغه چې که دا نه راکوي نو بیا جهاد فی سبیل الله ته چې نو هغه تیار شي صلی الله دې عفو وکړي وسا قصه الټه ده وقالت اليهود عزير ابن الله دویم وجه الله رب العزت نو هغه ذکر کوي چې دوی سره د جهاد حکم چې نو هغه ولې دی نو د دې سره د جهاد حکم د دې وجه نه دی چې دوی د الله سره چې نو هغه شریک هم جوړي شرک هم کوي څنګه چې د مکې مشرکانو چې نو هغه کولو د قشانت دیم کولو خلاول مخاطب هغوی ون او بیا د حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه زمانه کې دغه یهود نصارا د مدینه منوره کې حجاز کې چې نو هغه پاتې کېدلو خو بیا د الله پیغمبر په آخر دور کې وفات نه مخکې چې نو هغه د دې د اخراج د دې د وباسلو چې نو هغه هم حکم فرمایلو کتاب الجهاد چې نو هغه بخاري شریف کې دغه شانت نور سوره احادیث کتابونه دي ټولو کې د هغې چې نو هغه تذکره د حدیث مفهوم دغه دی الله پیغمبر فرمایلو اخرج اليهود والنصارى عن جزیرة العرب تاسو یهود او نصارا دا د جزیره العرب نه چې نو هغه تاسو وباسئ دې دینه چې نو هغه بهر کوي اوس د هغوی چال څومره دی نو یهود مفتی محمود رحمه الله چې نو هغه به فرمایلو ویګه په سمندر کې 2 میان چې نو هغه هم جنګیږي په دې بس وشاته چا نه چا یهودي چې نو هغه سازشي یعنی دا دومره سازشي قوم چې نو هغه دی اوس وګورئ عرب کې نو هغه خاص کر بیا د تبوک په مقام باندې هغه چې په هغې کې الله پیغمبر د دې خلاف نو هغه وړاندې غزوه کړې وه غزوه تبوک دا د روم خلاف سره نو هغه شی و اهل کتابو خلاف شی و الله پیغمبر سره نو هغه راتل د الله پیغمبر سبقت وکړلو مخکې شول حالتي وسوګره عرب چې نو هغه مالکو دا غوي حکومت هغه راوست دي او په هغه ځکه چې نو هغه د کانګریزان د عیسایان چې نو کافرانو هغه ډیره کړی دي هغه ورته سوی که تاسو نو هغه مونږ نه یو مونږ تاسو دفاع نه کوو چې کله وای عراق د پس راځي چې هغه د باندې حمله کوي کله وای کویت د باندې حمله کوي په دې ځوان طرف چې نو په منځ کې راغلي دي ناس نه دی هم خوري او هغه چې نو هغه هم خوري په ځکه نو هغه سوره عاشان سمره چې بد کارونه قصې دا ټول چې نو هغه کوي او ټول خرچه او ټول ذمہواری چې نو هغه د سعودي حکومت برداشت الان کې د الله د پیغمبر چې نو هغه حکم دی
عبدالرحمن حذیفی چې نو هغه کتوندې جو الله دې نو هغه عمر کې برکت ولګي وفات الله دې وبخي نو دا هغه چې نو هغه په خپل مدینه منوره چې نو هغه د امام ولو نو دا به یو بیان کې نو هغه په خپل دغه متعلق ویل چې څنګه د دې درکوي د جنانو هغه خدای الله پیغمبر حکم دار چې دا وباسي هغه بیان چې وکړو دا هغه نو ورسته پته مونږ نه لګي دا چې تکړه چې تا موږ ته جنانو هغه دا خبر وري وکړي چې د دې جنانو امریکای پوج او د دې وباسل شي نو ځکه الله وی دوی کې شرک هم دی وقالت اليهود عزير ابن الله نو هغه وی چې عزير دا علیه الصلاۃ والسلام د الله زوی دی مخکې وجه چې هغه تفصیلی ټوله قصه مونږ جنانو هغه ویلی و قصاصيات چې په سورته ال عمران جنانو ال عمران کې غالبا آل جنانو هغه مونږ ویلی و د قصه که سورة بقره وبارن نو باغې کولو کله چې بخت نصر حمله وکړله بیا هغه ټول چې نو هغه بیت المقدس هغه دغه خلک دغه تباه کړلو عزیر علیه الصلاۃ والسلام روان ولو بیا چې نو الله پاک ته دا کلی به بیا څنګه بادېږي الله رب العزت چې نو هلته پې مرګ راوستو سل کاله چې نو هغه په عزت کې وفاتو بیا سل کاله بعد چې نو هغه راغلل الله وی وس خپل د سورلی ته وګوره خوراک ته وګوره ټوله تفصیلي قصه شوی وه بیا چې نو هغه الله پاک د دې په ذریعه چې نو هغه قرآن پاک د هغه وخت کتاب تورات شریف چې نو هغه د دې سره یاد ولو نو کله چې هغه خلکو ته رالو بیا خپل هغه علاقې ته هغوی ته وویل هغوی عزیر علیه الصلاۃ والسلام ته خو تورات یاد و د هغوی چې نو هغه د ورته واورولو خلکو دوباره چې نو هغه تورات ولیکلو هغه شان دی نو په هغه وخت کې بعضې کسانو وی الیاذ بالله د ځوانۍ چې د الله حق پیغمبر دی او د معجزه ده نو دا د الله زوی دی ځکه خو ته ثابت تورات چې نو هغه یاد دی کنه الله ته یاد دی او د الله نه ما سوا بل چاته نه دی د ته یاد دی نو الیاذ بالله دا د الله زوی دی نو دې د تجسیم نو هغه د عقیدې قایل ول نو ځکه الله وی دا مشرکان دي نو قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله او دا وی چې نو هغه د حلول د قیدې چې نو هغه د حلول د عقیدې چې نو هغه قایلان دوی چې مسیح علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام د الله زوی دی الیاذ بالله او بعض چې نو هغه ثالث ثلاثه وي ذلك قولهم بافواههم الله وی دا د دوی خبر د دوی دخلي یعنی دا صرف د دوی دخلي چې نو هغه د خبره ده پوه شئ چې نو ځان ایمان ظاهري حالانکه نور خودي هم کافران دي او یا ذالک چې نو هغه قولهم بافواههم دا دوی چې نو هغه یوازې په زړه کې دا کفر نه ساتي بلکې په خوله باندې هم چې نو هغه دوی دا خبره کوي یضاهئون قول الذین کفروا من قبل دوی چې نو هغه نقل کوي مشابهت کې د هغې کسانو سره چې کم کافران ول مخکې د دوی نه هغوی به هم دا وي چې فرشتې د الله پاک لوریانې دي الیاذ بالله لا تعوذ چې نو هغه د الله پاک لوریانې د بوتان چې نو هغه دا کوي او دوی هم هغه شانت وایي چې عیسی علیه السلام او عزیر علیه السلام د الله زوی دی قاتلهم الله الله دی هلاک کې دوی الله ورته بدعا کړې ده ان یؤفکون دوی کم خوا چې نو هغه بېلارې روان دي سره د پوهې چې نو هغه دوی بېلار روان دي نو الله ورته الله دې دوی تباه او برباد کړي الله دې موږ چې نو هغه دغه هلاکت نه وساتي قاتل الذين جهاد کدای کسانو سره لا یؤمنون بالله چې ایمان نه راوړي په الله باندې ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د آخرت ولا يحرمون او حرام نه ګڼي ما هغه څه حرم الله چې حرام کړي دی الله تعالی ورسوله او دغه رسول ولا يدينون دين الحق او نه قبل دین حق لرا من الذين دای کسانو نه اوتل کتاب چې ورکړی شو ورته کتاب حتی تر دې یو تو چې دوی ورکړي الجزیه جزیه ان یدین په خپل لاس وهم صاغرون او دوی وی ذلیله وقالت اليهود او ویلو یهودیانو عزیر ابن الله عزیر علیه السلام د الله زوی دی وقالت النصارى او وی عیسایانو مسیح ابن الله چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی ذلک دا خبر قولهم خبر د دوی بافواههم دخلوا د دوی یضاهئون قول الذین چې دوی نقل کوي خبر د کسانو کفرو چې کافران دي من قبل مخکې د دوی نه قاتلهم الله الله هلاک دې کړي دوی لره الله ان یؤفکون کم خوا دوی بېلارې روان دي